بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سنگین شاه محمد زیری، زه د آل سیکټریز اسوسییشن ضلع چارسدي صدر یم. دا ما سره خوا کې حزب الله جان جنرال سیکرټري صاحب ناست دي، دا بل شاهد صاحب سینیور نایب صدر. زمونږ احتجاج شروع شوی دی نن نه، قلم چوړه احتجاج او سبب هم ان شاء الله د دې بجټ خلاف چې په دې بجټ کې زمونږ سرکاري ملازمینو لپاره هیڅ مراعات نه ښودل شوي او چې په فرنٹ لاین باندې زموږ سیکټریز ویلیج کونسل چې کوم دي د کرونا خلاف کوم اقدامات کوي، کوم هلې ځلې کوي ټایګر فورس سره احساس پروګرام کې، نه دوی له حفاظتي کټسونه ورکړي شوي دي، نه څه بل څه داسې مراعات شته. لهذا زما ډومبې مطالبه د حکومت نه داره چې کوم سرکاري ملازمینو له دوی د مراعات ورکوي او ډبل تنخواګانې ورکوي، الاونس ورکوي. دغه موږ ته د سرکاري زموږ سیکټریز اسوسییشن چې کوم څونه ملګري کې پی په سطح باندې پاکستان په سطح باندې په فرنٹ لاین باندې کوم جنگيږي، لهذا دوی ته د ډومبې د پرایورټي ورکړي شي. دویم زموږ چې کوم د بجټ حواله سره چې کوم مهنګای تناسب دی، نن سبا هاي 200% او 300% از ایو شی زیات شوی دی. نو لهذا د حکومت نه زموږ د مطالبه را چې 100% زموږ په تنخواګانو کې اضافه وکړي شي. دا زموږ دغه ناس جنرال سیکرټري صاحب دی به یو خبرو کی. تاسو ډیره شکریا، زموږ دا پیغام چې تاسو حکومت ته ورسوي او زموږ غریبانان یو په دې تنخواګانو زموږ گزاري نه کیږي، زموږ بچي سبق کوي، زموږ حالات داسې دي چې هر څه لاکډاون دي، نو هر یو سیس چې کوم دی اسمان سره خبرې کوي. لهذا مهرباني وکړئ زموږ په مطالباتو باندې ضرور غور بجټ کې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما سنگین شاه روشکی خبرو کړې، بالکل زما د دې بھرپور تایید دی. زموږ دا بنیادي مطالبه ده چې حکومت د ملازمینو ته د مهنګایۍ په مناسبت سره په تنخواه کې اضافه ورکړي، موږ ته د کرونا الاونس ورکړي، ځکه چې زموږ ډېرو سیکټریانو ملګرو ته کرونا ګورې شوې ده، په ریکارډ ده. موږ له حفاظتي کټس راکړي، ځکه چې موږ په فیلډ کې ګرځو، موږ په فرنٹ لاین باندې ډیوټي کوو. نن او سبا زموږ چې قلم چوړ هړتال دی او په پېښور کې سبا زموږ غټه جلسه ده، هغې کې موږ بیا آینده لایحه عمل هم طی کوو. زه د خپلو مشرانو خبرو سره دغه یو خبره اضافي کول غواړم چې زموږ کوم مشران ریټایر شوي دي، نو هغوی د دې ملک او قوم خدمت کړی دی، نو پنشن کې هم اضافه حکومت له پکار دي چې بالکل